قائد کی جمعیت زندہ باد، مفتی کی جمعیت زندہ باد، مدنی کی جمعیت زندہ باد، قائد کی جمعیت زندہ باد، مفتی کی جمعیت زندہ باد۔ کرونا کی وجہ سے مرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم حکومتی بات کو مانتے ہیں۔ مدارس بھی آج تک ہم نے بند کیے۔ حضرت نے جس طرح فرمایا درس وغیرہ بھی ہم نے کمروں میں، بیٹھکوں میں اور حجروں میں بند دروازے پر 2-4 لڑکے بٹھا کر، 15 لڑکے بٹھا کر ہم نے تفسیر اور اس طرح اور بھی جو اسباق تھے وہ پڑھائے پورے رمضان میں۔ میں صرف یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح حکومت نے 27 رمضان المبارک کو اعلان کیا کہ آج کے بعد بس میں، کوسٹر میں اور ہائی ایس میں ایک سیٹ چھوڑ کر ایک سیٹ میں بیٹھنے والے وہ سفر کر سکتے ہیں، تو اگر ایک بس کو ناپ لیا جائے اور اسی بس میں اگر 45 کی جگہ 25 سواریاں بیٹھتی ہے تو بس کا جتنا احاطہ ہے اس میں اگر 25 بندے بیٹھ سکتے ہیں تو حکومت نے ایک جواز ہمیں دیا ہے۔ اب اس جواز کو دیکھ کر اگر ہم اسی بس کے برابر ہمارا کمرہ ہو اور اس میں ہمارے 25 طلباء بیٹھتے ہوں تو سبق بھی ہو سکتا ہے، امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سنجیدگی سے میں بات کر رہا ہوں، میں ہنسی مذاق کے لیے نہیں۔ اور اگر ہائی ایس کا جتنا احاطہ ہے اور ہائی ایس میں حکومت نے 11 غالباً یا 9 بندوں کو اجازت دی ہے، تو ہائی ایس اس کی چوڑائی جو ہے وہ تقریباً 6 فٹ ہے میرے خیال میں، اور لمبائی اس کی ہے وہ 16 فٹ ہے، تو 16 ضرب 6 اسی احاطے میں اگر 9 بندے وہ بٹھاتے ہیں اور پشاور سے لے کر وہ لاہور تک تقریباً 6 گھنٹوں میں پہنچتی ہے، اور جب وہ ملتان پہنچتی ہے تو 10-11 گھنٹے اس کے بنتے ہیں، اور اگر کراچی پہنچنے کی بات ہو تو کراچی جو بس اور ہائی ایس پہنچتی ہے وہ تقریباً 24 گھنٹے، 27 گھنٹے، 26 گھنٹے لیتی ہے۔ تو اگر 26 گھنٹے ایک ہی کمرے میں بند 25 افراد وہ بیٹھ سکتے ہیں اور حکومت اجازت دیتی ہے، اور اگر اسی طرح چھوٹے سے کمرے میں جو تقریباً 16 ضرب 6 ہے اور اس میں تقریباً 9 بندے بیٹھ سکتے ہیں اور وہ 22 گھنٹے 26 گھنٹے سفر وہ کرتے ہیں، ان کو کرونا وائرس کی وبا ان کو نہیں چھو سکتی، تو میرے خیال میں اگر ہماری مسجد میں جس طرح شہروں میں ہمارے ہاں تو خیر یہ مسئلہ نہیں تھا، پچھلے جمعے بھی ہماری جامع مسجد میں تقریباً میرے خیال میں 12,000 سے تو زیادہ تعداد تھی۔ ہم نے لوگوں کو بتایا کہ حکومت نے 6 دن کے لیے اجازت دی ہے کہ کرونا 6 دن میں نہیں ہوگا تو آپ جوڑ کے بیٹھ جائے۔ جب حکومت کی طرف سے مجھے لوگوں نے اس وقت بتایا کہ آپ کے عالمی مجلس، مجھے ایک خط آیا تھا جمعے کو کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا الیکشن آپ نے کیوں اتنا ملتوی کیا اور لیٹ کیا؟ میں نے کہا جی جب کرونا حکومت کی طرف سے اگر عید کے 4 دن بعد اگر دوبارہ کرونے نے حملہ نہیں کیا اور حکومت نے بارڈر نہ کھولے کرونے کے لیے تو پھر ہم انشاءاللہ الیکشن کرائیں گے، اور اگر حکومت نے پھر کرونے کو بھیج دیا مردان شہر اور ہر شہر میں پھر ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی طرح میں سنجیدگی سے اپنے اکابر کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے، ہمیں تو آپ کا جو حکم ہو، ہم تو الحمدللہ زندگی گزر گئی، لیکن اکابر کے حکم سے آج تک انشاءاللہ تعالی کوئی قدم ہم نے آگے ان سے نہیں اٹھایا۔ اکابر جو بات کرے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور میں خصوصاً قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان کو عمر زندگی، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کا جو حکم ہو وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت اقدس قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو بھی حکم دے انشاءاللہ ہم حکم کے پابند ہوں گے۔ صرف تجویز یہ ہے کہ جس طرح بس میں، ہائی ایس میں اور کار میں 4 بندے بیٹھ سکتے، 5ویں کو وہ اٹھاتے ہیں، تو کار میں 4 ضرب 4 ہے، کار کے اندر 4 ضرب 4 ہے، 4 ضرب 4 میں 4 بیٹھتے ہیں، تو جب 4 بیٹھ سکتے ہیں تو ہم کلاسوں میں بھی اس طرح بیٹھ جائیں گے، ہمارا امتحان بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے کلاسز وہ بھی چل سکتے ہیں۔ میں اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں، لیکن آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ اکابر کا جو حکم ہوگا انشاءاللہ انہی کے قدم کے مطابق ہمارا قدم ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم التماس کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی جیسا کہ واضح کی نئی تجویز میں پیش کیا کہ
کہ وہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا عبدالرحمٰن سے اعتماد میں لیتے ہوئے سے بھرپور مشاورت کرتے ہوئے مشترکہ ہم حکمت عملی تیار فرمائے. انشاءاللہ سب کی تجاویز کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ مدارس کھلنے چاہیے، امتحانات ہونی چاہیے، اور حکمت عملی ہو، کوئی خاص حکمت عملی جس سے مدارس کو نقصان نہ پہنچے، وہ بھی اتوا ہو، حکومت سے ٹکراؤ نہ ہو، اور احتیاطی تدابیر ہو. تقریباً اکثر اراکین کا یہ تجاویز اور سامنے آئے ہیں. انشاءاللہ ان تجاویز کی روشنی میں مرکزی قیادت، وفاق المدارس اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کر انشاءاللہ کوئی مشترکہ حکمت عملی وضع کریں گے. ہم سب کو جیسا کہ کہا گیا ان پر اعتماد ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمارے اکابر نے مدارس کو بچایا ہے. ان سخت حالات میں جو ان کے خلاف ایک سازش ہو رہی تھی، انہوں نے پوری حکمت عملی کے ساتھ مدارس کو بچایا ہے، علماء کو بچایا ہے، مسجدوں کو بچایا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی وہ اچھے حکمت عملی کے ساتھ انشاءاللہ اپنے کام جاری رکھیں. ہم انشاءاللہ ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور ان کا جو بھی فیصلہ آئے ہم انشاءاللہ ان پر لمحے کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا میں اسی دن لڑتے لڑتے مرتا، تو میں نے طے کیا کہ میں نے آج مرنا ہے اور جیل میں مرنا ہے. ان کو بتایا، اور میں اس کو پسند کروں گا کہ جیل میں مر جاؤں. کرونا کے مریض سے لوگ نفرت کرتے ہیں، قاتل معلوم نہیں ہوتا. یہاں تو میرا استقبال ہوگا، گیٹ پر لوگ آئیں گے، بہت بڑا جنازہ ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ کی سنت زندہ ہوگی. میں نے آپ کو ٹیسٹ نہیں دینا. اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. مجھے امید تو نہیں تھی کہ دوبارہ آپ کی مجلس ملے گی. میں آج پھر آپ کے درمیان موجود ہوں. میرا کوئی گناہ نہیں ہے. اتنا ہی گناہ ہے کہ کرونا کے مریض کو، وہ میت کو نیچے گرانا چاہتے تھے، میں نے گرانے نہیں دیا. میں نے عزت سے ان کا جنازہ پڑھایا. ایک عالمی سازش سے مسجد حرام کی رونق ختم ہو گئی، مسجد نبوی کی رونق ختم ہو گئی، اور آپ پر وہ ریہرسل کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم مدرسے بند کرنا چاہیں تو کون کھڑا ہوگا. میرے خیال میں تو کامیاب ہو گئے. ہمیں اس سلسلے کے اندر تھوڑی سی ہمت کر کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ 10 شوال کو وفاق المدارس اجازت دے، حکومت سے مذاکرات کرتی رہے. صوبائی لوگ حکومت سے مذاکرات کریں، مرکزی لوگ مرکزی کریں. کوئی نہ کوئی حل اس کا نکل جائے گا. اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آج ہم مدارس کے بند کرنے کا اعلان کریں گے اور وہ آپ کی محنت کریں کہ جی آپ مدرسے کھولو، تو یہ خیال است و محال است و جنون. آپ علماء ہیں، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے. واللہ احق ان تخشاہ. ہم کوئی چرس پاؤڈر تو نہیں بیچ رہے، قرآن مجید پڑھا رہے ہیں. ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے. مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو کسی مرید نے پوچھا وظیفہ دے دو. اس نے کہا آپ کی مسجد میں جس نماز وقت میں زیادہ ہوتے ہیں وہاں انگریز کو 10 دفعہ گالی دو. حضرت گالی نہیں مانگی، وظیفہ کو حکمت پوچھو. کا حکمت یہ ہے کہ دل میں یا تو انگریز کا خوف ہوگا تو اللہ کا نہیں ہوگا، اللہ کا ہوگا تو انگریز کا خوف نہیں ہوگا. انگریز کا خوف نکالنے کے لیے اس کو برا بھلا کہو. امتحان لینا مشکل نہیں ہوتا. پچھلے سال کے داخلوں کی بنیاد پر نئے لڑکے کو داخل نہ کریں، اپنے مدرسوں میں جائیں، وہ پڑھیں گے، کچھ ماحول بن جائے گا. 3 دن کم از کم امتحان میں لگنے چاہیے. خیر ہے اگر ہمارا دورانیہ 10 مہینے ہیں تو 9.5 مہینے ہو جائے، 9 مہینے ہو جائے. اس طرح ہم اپنے کمی پوری کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہمیں تعلیمی سال کا اجرا کرنا ہے کہ مدارس کے اجرا کے حوالے سے اور کھولنے کے حوالے سے ہر ممکن سعی کی جائے. چاہے جس طرح مساجد کے حوالے سے حکومت کے جو رویے اور جو ارادے اور عزائم تھے، الحمدللہ علماء نے ڈٹ کر اس حوالے سے بات کی کہ مساجد کو ہم بند نہیں کر سکتے. البتہ احتیاطی تدابیر یا سماجی فاصلے یا اس طرح جو کچھ بھی ہو، لیکن الحمدللہ مساجد وہ اوپن رہے. اسی طرح مساجد کے لیے بھی ہر ممکن مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے، لیکن اس کے کھولنے کے لیے کوئی ترتیب باقاعدہ رولز ریگولیشن کے تحت وہ اپنایا جائے. نمبر 2،
مدارس کے حوالے سے ٹھیک ہے بالترتیب کوئی لائحہ عمل بننا چاہیے اور اس پر بات ہونا چاہیے. مثلا نظام الاوقات کے حوالے سے کوئی اس میں تخفیف، کوئی کمی، کوئی ترتیب ہو تو پھر بھی ممکن ہے، لیکن بہرحال اس کی اجرا کے لیے اور اس کی مدارس کے کھولنے کے لیے ترتیب یہ از حد ضروری ہے. نمبر 3، چونکہ یہ مسئلہ زیادہ سے زیادہ اس میں جو اثر انداز ہو سکتا ہے اس میں سیاسی قوت ہو سکتی ہے، تو وفاق المدارس العربیہ چونکہ جمعیت علماء اسلام ہمارے سروں پر ایک چھتری ہے اور ہمارے لیے ایک سپورٹ اور ایک انتہائی ہمارا عزیز فورم ہے، تو جمعیت علماء اسلام کے مرکزی قیادت خصوصاً قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ کے ساتھ مسلسل رابطہ اور اس حوالے سے ان سے بھرپور استفادے کی کوشش ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہمارا اس طرح کا عزم ہو تو اللہ رب العالمین کی نصرت انشاءاللہ ہمارا شامل حال ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو استقامت کی توفیق نصیب فرمائے. پھر یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مزید تجاویز پیش کر دیں، ہم نے لکھی بھی ہیں، مولانا سید صاحب کے حوالے کیے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں آئی اور وہ یہ کہ کورونا تو ایک بیماری ہے، اور بیماری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے سارا کاروبار زندگی ہمارا مادی ہو چاہے روحانی ہو وہ معطل کیا جائے. یعنی ابتدا سے اگر ہم دیکھ لیں لاک ڈاؤن کیا گیا، فاصلے کو برقرار رکھا گیا، اس کے باوجود سلسلہ جو ہے وہ نہیں روکا، بلکہ مزید یعنی مطلب یہ کہ جو بیمار تھے، مریض تھے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی. اب تو ہو سکتا ہے کہ 60,000 تک وہ تو پہنچے ہوں گے. تو جب ایسا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باوجود مریض بڑھتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں. تو ہمارا اپنے اکابر وفاق سے یہ مطالبہ ہے کہ حکومت کو اس پہ مجبور کیا جائے کہ یہ بیماری بھی ہوگی اور ہم اسباب بھی پڑھتے رہیں گے، ہمارے مدارس بھی چلتے رہیں گے، ہمارے مساجد بھی آباد ہوں گے، اور اسی طرح ہمارا نظام زندگی بھی چلتا رہے گا. بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور اسی طرح شفا بھی اللہ دیتا ہے. بیماری کے ساتھ کے علاوہ اور بھی مدارس پہ مشکلات آتی رہتی ہیں، ان مشکلات کے ساتھ ساتھ ہم چلتے رہتے ہیں. تو یہ جو بیماری ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو نظام ہے وہ معطل نہیں ہونا چاہیے، اور اکابر سے مطالبہ ہے کہ اس سلسلے میں حکومت پہ دباؤ ڈالے اور ان کو اس پہ مجبور کیا جائے کہ اس کے ساتھ ہی ہم چلتے رہیں گے انشاءاللہ. تاثر کیا. اور پھر اکابر علماء کرام، او علماء جو ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں جو ان کے بات کو سنتے ہیں، وہ میدان میں آئے. الحمدللہ انہوں نے مدارس کا دفاع کیا، اور وہ جو دہشت گردی کا وائرس تھا وہ نیست و نابود ہوا. مدارس کو اللہ نے فتح نصیب فرمایا. یہ دوسرا حالات آیا ہے، اور یہ حالات یہ صرف مدارس پر نہیں ہے، یہ تبلیغ والوں پر، مساجد والوں پر، مدارس والوں پر، مذہبی طبقوں پر، تمام طبقات پر یہ حالات آئے ہیں. یہ حالات ہم آیا ڈیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے اسی جیسے لوگ کو سامنے لانا چاہیے جو اسی وقت، میں اس وقت دارالعلوم شیرگڑھ میں تھا، اور وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے کمیٹی تشکیل کی گئی تھی، اور تمام مدارس کو وہ جاتے تھے اور اپنا موقف اور نبی علیہ السلام کی ترتیب پر زندگی بسر کرنا اور مدارس میں رہنا سہنا، اس کی ترتیب انہوں نے سکھائی. الحمدللہ اس ناسور سے لوگ بچ گئے. اب یہ ناسور آیا ہے، یہ حالات آئے ہیں، اس میں ہم رائے تو دے سکتے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم رائے اگر دیں گے تو جذباتی دیں گے، ہمارا فیصلہ ہمارے اکابر علماء کریں گے، اور اس میں سر فہرست ایسی کمیٹی چاہیے بڑوں علماء کی جس کا چیئرمین مولانا فضل الرحمان صاحب ہو. جب مولانا فضل الرحمان صاحب اس کمیٹی کا چیئرمین ہو، اللہ جل جلالہ ہمیں فتح اور نصرت انشاءاللہ نصیب فرمائے گا. اللہ کا کامل ولی ہے اور اللہ تعالیٰ کا زبردست امداد ان کے ساتھ شامل حال ہے. منگا استاسو د پاره هغه
هر وخت کوشش کوي. منګه تاسو ته د هغې حضراتو باندې د اعتماد اظهار پکار دی. د دې لپاره موږ په خپل ضلع کې نن یو نماینده جماعت د هغې هغه مشوره راغوښتلې وه، په هغې کې دا تجاویز محضرال تمام مدارسو د اکابرین وفاق په فیصلو باندې د اعتماد اظهار کړی دی چې وفاق المدارس چې کم مشران کمه فیصله کوي دا زموږ د مدارسو په حق کې کوي، موږ په هغې باندې اعتماد کوو. دې سره سره د تمام شرکاو د خواهشو او الحمدلله دلته هم د تمام شرکاو د خواهش ته چې مدارس د کلاو شي، لیکن څرنګه کلاو شي د هغې دپاره د تجاویزو په صورت کې حضراتو تجاویز ورم کړل. زمونږ د ضلع د نماینده جماعت د هغې تجاویز داو. یو تجویز په هغې کې داو چې د حکومت سره په دغه سطح وفاقي سطح هم مذاکرات دې وکړی شي، صوبایي سطح سره دې هم وکړی شي او په ضلعي سطح باندې هم حکومتي اهلکار په اعتماد کې واخیستی شي. د هغې نه بعد یو اقدام هغه مدارس کوي. دې سره سره بعضې حضرات د وفاق المدارس د طرف نه د خپل طرف نه دا شان د قسم له پوسټونه هغه په دغه باندې د فیسبوک په ذریعې سره دا شان د واتساپ په ذریعې سره هغه خورئ چې د اکابرینو اعتماد ته په هغې باندې نقصان رسیږي، چونکې هغه د هغه یو کس خپله رایې وي او په واتساپ باندې هغه جاری کړی شي یا په فیسبوک باندې هغه ورکړی شي، نو په دې سره د اکابرینو فیصلې ته هغه شک په نظر کتلی کېږي. نو د ټولو په خدمت کې دا درخواست دی او اکابرینو ته هم د دې درخواست دی چې داسې قسم له حضراتو ته درخواست وکړی شي چې داسې پوسټونه نه ورکړي. د دې نه علاوه زمونږ نماینده جماعت دا فیصله وکړه چې اکابرین وفاق څه قسم له زمونږ قرباني غواړي، په هیڅ قربانۍ کې به مونږ وروستو نه یو انشاءالله. هسې نه چې د وفاق اکابرین خو زمونږ د مدارسو د کلاولو فیصله وکړي او په دې کې د قربانۍ ضرورت راشي، نو د زمونږ د حضراتو له طرف نه دا تجویز چې مونږ به په هیڅ یو قربانۍ ورکولو کې د اکابرینو د حکم نه وروستو نه پاتې کېږو انشاءالله. واخر دعوانا الحمدلله. جناب مولانا عبدالرحمان صاحب خالف والی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، جو امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس ہے، اس کو درخواست مختلف کو جناب مولانا دای مردان ته وروبه خلا الله پاک ته زموږ د ناس ته قبول کړي. عزتمندو مشرانو، کرونا وایرس د دې متعلق دوه رایې دي. یوه رایې دا ده چې دا مصنوعي دي او ډرامه ده. دویمه رایې دا ده چې دا بیماری ده. که ډرامه یي خو بیا خبره خلاصه ده. زمونږ شیخ سجاد صاحب وفرمیل چې البرکت مع اکابرکم، برکت د اکابرو سره دی، نو اکابر به الله زور اچوي چې مونږ به د لاندې لږه چغه وو. پکار دا دی چې لاندې نه مونږ لږ اواز وکړو، نو اکابر به بیا مذاکراتو ته جوړ شي. او چې مونږ د ځان نه شلې ګیدلې جوړې کړي دي او چې حکومت څه وایي هغه ورسره منو، نو بیا به زمونږ اکابر څه وایي. اکابر خو به په موږ خلک وایي دا پښتانه وایي دا اس چې هڼېږي نو د موږي په زور، نو دا مشران چې زور کوي دا به زمونږ ستاسو په زور باندې کوي. دویمه رایه دا ده چې زمونږ دا بیماری ده. که د بیماری وي نو د دې نه د ډاکټرانو د تحقیق مطابق 1.5% یا 2% اموات دي. وبا دې ته وایي چې هغه په لارو کې مړي پراته څوک یې اوچتوي نه. تر اوسه پورې زما په خیال په دې حاضرینو کې به داسې یو ملګری نه چې هغه د کرونا مړی لیدلی. پرون د یورپ نه ما یو ملګري ټلیفون وکړو، ما چې څه پوزیشن دی، نو وایي چې مولانا صاحب بس کور کې ناست یو او بس شته نه، بس کور کې ناست یو، 15 کسان یو، حکومت راله 310 یورو راکوي، بس هغه خورو او بس ناست یو. مې مړی دی لیدلی دی؟ وایي نه مړی خو هم نه دی لیدلی، وایي بس په سکرین باندې ګورو چې دونه مړه شو. زمونږ په دې کس کورونو کې یو مړی وشو او داسې عجیبه طریقې سره یې ښخ کړه چې نه یې جنازه چا سم وکړه او نه یې چا سم غم وکړه، او 2 ورځې بعد ټیسټ منفي راغی.
نو بیا خو د دې خبروم تپوس پکار دی چې بغیر ټیسټ رتا یو سړی په کرونا کې واچو، یو مسلمان دی واچو او هغه دی بغیر جنازې او بغیر دغه مخخ کو، نو بیا د هغې څه تپوس نه دی پکار. زمونږ د اکابرو له دا لږ سوچ پکار دی، د حکومت ته دومره څه ملاستل نه دي پکار چې دا مونږ څنګه ملاس روان یو، کنی نه به دا مدرسې او نه به دا جوماتونه دا تاسو ته ایماني وایم. او 2% اموات ته کېږي نو د 2% امواتو نه دا د زړه نه خلک نه مري. دویمه خبره دا ده زمونږ اکابر ناس یې زه ډېر داسې شرعي مسلو کې زم نه ډېر پوهېږم هم نه، خو دا متعدي بیماري او غیر متعدي بیماري د دې متعدي بیمارۍ مطابق د دې مطابق خو زمونږ اکابر چې کومې رایګانې ورکوي اخو بیخي هغه چې کوم د تحقیقات پکې کوي نو هغه آخر کې په دې نتیجه سړی رسي چې دغه مصداق سړی لولي فمن اجرب الاوله چې د اول ته چا خارخ لګولی. نو زما عزتمند مشرانو ډېر په ادب او احترام سره وایم چې دا کشران دې راپاسي دا د ښه ټیک ټاک مونږ چې د جرګې له لړ شو نو هغه کشران ټوپکې راوالي مونږ به دا کوو مونږ به هغه کوو. مشران وي کښېنئ لکه مشران راغلي دي کښېنئ غږ مه کوئ. نو دا مشران په دې دباوي چې ګورې دا کشران بس روانې کوي دا شی سم کوي دا روغه سمه کوي. مهرباني وکړئ دا کشران هم داسې مړه کېږئ ما ښه ټیک ټاک په دې حکومت باندې زور وچوئ اسم نشته الله به خیر کړي. 2% اموات ته کېږي د 2% ابر ورځ یو ایس ایچ او صاحب اجلاس راغوښتی و زمونږ د تاڼې وایي چې مولانا صاحب بد دی جوماتونو کې لږې فاصلې پکار دي او دا ډېره دا چې بیخي دا د شپېتو او یو کارونه مشران دا د جومات ته نه راځي. نو زما جومات کې یو مشر هغه ته مې یاره ته جومات ته ډېر مه راځه. مې ولې مې حکومت وایي چې دی نه راځي مې هسې نه چې ته بیماري درته ولګي وي خیر دی چې د الله به دې کور کې راله مرګ راشي ما ستا د وجې به نورو ته ولګي وي چې ما ته لګي دی ټولو ته دې ولګي. نو دا لږ سوچ پکار دی. 2% اموات ته کېږي دا دونه غټه خبره نه ده خو لږ زور واچوئ دباو واچوئ. دویم که دا حقیقتي دا آخري خبره کوم د ډاکټرانو د تحقیق مطابق 14 ډیز 14 ورځې د صحیح لاکډاون کړی وی په لاکډاون باندې 14 ورځې به د مریضان ښکاره شوي وي. نو دوی مسې پر پټونې کوي د 5 بجو پورې به دوکانونه کولاوي کرونا سره دي مذاکرات کړي بیا به نه راځي چې د 5 بجو نه پس نو بیا به کرونا ځي نو دا ډرامه نه شوه. یا د خالی په ورځ او د جمعې په ورځ او د اتوار په ورځ به کرونا نه راځي د دې به چوټي د نورو ورځو کې به راځي. دا ټولې هسې ګپ شپ دی ښه صحیح سمې جختې فیصلې وکړئ ښه جارحانه فیصلې وکړئ هېڅ هم نشته. مونږ ټیک ته د ریاستي ادارو ماتحت یو د حکومت ماتحت یو خو د حکومت مونږ په غیر شرعي مسلو کې ماتحت نه یو ښه ټیک ټاک سمې فیصلې وکړئ الله دې عمل ته چې کوم امتحانات کې هغه دې په سابقه نتایجو باندې وشي او کوم چې د دوري امتحان دی دغه دوري امتحان دی واغېستل شي. البته یو خبره چې د دوري امتحان چې کوم اغېستل شي د دوري امتحان چې کوم اغېستل شي نو هغه څه د کراچۍ نه داخلي شوي زمونږ د باجوړ طلبه او د مومندو طلبه او د پاټه طلبه او هغوی اوس هلته خپلو کورونو ته تلي. نو چې وفاق یو دام جاری کې چې کم مدارسو نه دی داخلي کړي او دی ته کم سنټرې نږدې په هغه سنټرو کې د امتحان دی ورکړي. د باجوړ طلبه د کراچۍ دارالعلوم یا نیوټاون یا نورو مدارسو نه فارغ دي مثلا او دی باجوړ سنټر کې امتحان دی له د دارالنمبر هلته جاری شي هلته د امتحان ورکړي. بله د مدارسو په حواله مذاکرات اکثرو مرګرو د مذاکراتو تجویز ورکو خو لیکن دا د حکومت سره څومره مذاکرات من کونو مشکل ده چې زمونږ سره د مذاکراتو د لارې نه دی د مدارسو کولاویدل د اومني یا خود دا ده زما تجویز دا دی چې هر ضلع لري خپل اختیار ورکړي شي کېدای شي چې په بعضې اضلاعو کې دغه مشکل نه وي کم مشکل چې هغه مثلا په کراچۍ یا په اسلام آباد کې دی په ټولو مدارسو د یو شان قانون لاګو کولی نشي. بعضې داسې اضلاع دي چې هغه ته د کورونا وایرس ډېر اثر په هغو باندې نشته او بعضې داسې اضلاع دي چې په هغه باندې حکومت ځان بولا کوي چې مدارس خپله کولاوي حکومت هم په هغه باندې ډېر څه نه وایي. نو ټول منګه چې د وفاق د پالیسۍ پابند شو نو کېدای شي
چې هغه مدارس چې کم د کولاوېدو والا مدارس دي هغه مدارس به هم زمونږ نه بند شي. نو کو چرته دغه مذاکرات د حکومت سره په عمومي طور باندې کامیاب نشو نو بیا د هرې ضلعې له خپل اختیار ورکړی شي چې کومه ضلع هغه خپل مدارس په خپل اختیار باندې کولاوولی شي هغه د کولاو کي. دغه زما یو څو تجاویز و الله دې په عمل کور توفیق. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظیم. تمام علماء کرام، مسئولین اور محتمین حضرات، الحمدللہ دا د اتفاق او د اتحاد یو ډېر بهترین مظاهره وه او د ډېرو پریشانو جوابات پکې وشو. هغه دا چې د ډېر وخت نه دا مسله با دا هر مدرسې د ذموارو نه تپوسله کېده چې تاسو به د داخلو باره کې څه کوئ. نو موږ به خو جواب دا ورکوو چې موږ چھٹی کړې ده هم د وفاق په حکم، داخله به هم د وفاق په طریقې باندې، او انشاءالله العزیز زمونږ په خپلو اکابرو باندې پوره اعتماد دی چې هغې په کمې طریقې باندې حکم کوي نو تمام مدارس به د هغې تعمیل کوي. ما خپل تجاویزو کې د حضرت مفتی عبداللہ شاہ صاحب دامت برکاتهم د هغې د تجاویزو سره اصولاً زما د ضمیر اتفاق و نو ما هغه کلمات ولیکل. البته دونه قدرې خبره عرض کوم چې د داخلو باره کې د 10 شوال نه لیت العل نه دی پکار. دا مصائب به راځي او هغه به ټکراو کېږي، لیکن موږ به خپلې حوصلې نه بیلو. الحمدلله چې کوم طریقه ده زمونږ پوره اعتماد دی چې الله تبارک وتعالی به زمونږ امداد کوي. تر څو چې زمونږ اخلاص کې فرق نه وي نو انشاءالله چې څوک هم په دې لارې کې حایل نشي جوړېدی. او د دین دشمنان خود شیطان حزب او جماعت دی، او د دین حمایت کوونکي علماء او عام مسلمانان دا حزب الله جماعت دی. د حزب الله مقابله کې حزب الشیطان چېرته هم کامیاب کېدی نشي. البته دون عرض دی چې اول خو د حکومت افراد هم څه غیر مسلم نه دي، مسلمانان دي، او د دین ته چې څونه زمونږ او د طالب علمانو ضرورت دی د دومره د هغې هم ضرورت دی. نو اول خدا توقع ده چې هغې به بیجا دخل اندازي نه کوي، خو که دخل اندازي کوي نو بیا د وفاق په سطح باندې د هغې د دفاع چې کوم لایحه عمل ده نو هغه د ټولو مدارسو ته هغه لیږل پکار دي چې په هغه طریقې باندې په یو شکل د ټولو جوابات وي. زمونږ جواب به د وفاق جواب وي. که وفاق په نفي کې جواب ورکو زمونږ به هغې سره اتفاقي، که اثبات کې جواب ورکو زمونږ به هغې سره اتفاقي. نو دا عرض دی او انشاءالله العزیز چې تاسو هغه په باغبان باندې د مولی خرڅولو ضرورت نشته. تاسو ټول تاریخ معلوم دی دارالعلوم دیوبند په کم حالاتو کې د هغې ظهور شوی او کم حادثات په هغې راغلي دي. الحمدلله دغه ټولو حوادثاتو مقابله شوې ده او دارالعلوم دیوبند په دارالحرب کې وسم په ترقۍ باندې دی او دا ټول د دارالعلوم دیوبند هغه شاخونه دي. انشاءالله موږ د خپلو اکابرینو اعتماد به چرته کې ضایع کوو نه او نه به په هغې کې کمی راولو. الله سبحانه وتعالی دې زموږ د ټولو حمایت وکړي او الله تعالی دې د خپل دین ناصر او مددگار شي. واخر دعوانا الحمدلله للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. یا الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم کرم، ګناه خطا باندې قلم د عفو راکړه.
تر اوسه پورې چې څومره ګناهونه شوي دي الله دا ټول ګناهونه راته معاف کړي او آینده د نیک عمل توفیق راکړي او د بدو عملونو نه وساتي. بیمارانو ته دعا وکړه چې هر څومره مسلمانان هر قسمه بیماری کې مبتلا دي یا الله رحم کرم پې وکړي د نیک عمل لپاره ټول روغ جوړ کړي. د نائب مولانا انوار الحق صاحب نائب صدر وفاق المدارس العربیہ هغوی بیمار دی، هغوی تم دعا کې. مولانا قاری مشتاق احمد صاحب شانگلہ کوہستان هغوی بیمار دی. مولانا فیض الرحمن صاحب مسئول ہری پور دیم بیمار دی. داسې نور چې څومره مسلمانان بیماران دي یا الله په ټولو باندې رحم کرم وکړي، د نیک عمل لپاره او د دین د خدمت لپاره صحت ورکړي. ورله کوم مسلمانان چې وفات دي یا الله قبرونه د جنت باغچې کې جنت الفردوس کے مقامات عالیہ ورته ور نصیب کړي. مولانا عبدالعزیز شاہ صاحب وفات تے. مولانا قاری محمد نیاز صاحب او په هوائی جہاز په حادثه کې شهیدان دي. او دا صوبائی سید نور شاہ مفتی صاحب د باجوړ والا او صوبائی ناظم حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتهم د هغوی د ترزوی وفات شوی دی. داسې نور چې څومره مسلمانان وفات دي یا الله جنت الفردوس کې مقامات عالیه ورته نصیب کړي او پسماندگانو ته دې الله صبر ورکړي، د صبر عوض بدلې او ثوابونه دې ورکړي. د حاضر مجلس کې چې دا څومره علماء کرام او د علماء کرامو ملګري راغلي دي د دین د خدمت په جذبه او په مینه، یا الله د دوی هر قدم په تله د نیکۍ کې واچوي. یا الله ته د دوی دا خدمات په خپل دربار کې قبول کړي. آئنده ورله نور توفیق د دین د خدمت هم ورکړي. وفاق المدارس العربیہ سره چې څومره پیوسته ملګري نه استادان، طالبان، خادمان تعاون کوونکي دي، یا الله د دوی د جان او د مال او د عقیده او د جسم حفاظت وکړي. د دې حق دین حق خدمت ہر شکل کے ہر عالم چې کوي یا الله ته حفاظت وکړي او د دین دا خدمت موقع ولا بیا ورکړي او د دوی دا خدمت په خپل دربار کې قبول کړي، د عالم اسلام د پورتواري ذریعہ وګرځي. خپل ملک ته دعا کوي چې الله پاک پکې امن و امان راولي، دا شرونه فتنه فسادونه ته الله پاک لري. پاکستان کے خصوصاً نور اسلامی وطنوں کے عموماً یا اللہ اسلامی نظام راولے. اسلامی نظام راتلو پلار کے کم رکاوٹونو خندان وی یا اللہ دا رکاوٹونو دا خندان ختم کی. دا کرونا بیماری یا اللہ دا مسلمانانو حفاظتو کی دیتے ٹول بچ کے ہر طرف نہ چیک مصنوعی چارہ وستلی یا اللہ پاہوی مسلط کے دا مسلمانان تینا بچ کے ٹول دنیا کے ہر ځای کې چې ہر مسلمان په هر قسم تکلیف او مصیبت کې مبتلا دی یا الله دا تکلیفونه تینا لري کې. دا دعا په چل کوئی گناہ او چې کم خیر او برکت پیغمبر علیہ السلام غوښتي دی یا الله دغه خیر او برکت موږ ټولو ته را نصیب کړي او د کم شر نه پیغمبر علیہ السلام پناه غوښتې ده یا الله دغه شرونو نه پناه را نصیب کړي. خدای پاک آخر وخت کې زموږ په ژبه دا کلمه راولي چې لا اله الا الله